ګوره زه تاسو ته یو خبره وکړم نواز شریف په لندن کې و او دلته ریکویسټ وکړو وکیل یې ریکویسټ وکړو چې جج وایي چې دغه نواز شریف وایي چې زه درځم دا سزا ماته مخامخ ورغوه نو هغه جج ته راختلی و بازیار را روان و چې د دلته سزا ورایي نو هغه ته خو دومره ویټ نه کوي چې د هغه خواهش دی چې وي زه تا ته مخامخ ولاړ یم ماته سزا ورایي او دلته مسلسل تاریخونه لري چینج کېږي ولې چینج کېږي بری که په میرټ فیصله وکړه که د بری کېدو قابل دی بری که ظلم به هم نه کوي که په پایل تا سره رسني ده سزا نو بری که خو دا څه مطلب دا دی چې د 9 مهینو تر اوسه پورې 20 میاشتې وشوې ستا ټرایل نه دی کمپلیټ کوم ادارو که په د پولیس پکې غفلت یې هغوی له سزا ورکړه چې ولې ټرایل نه کمپلیټ ټوپال صاحب ما دا تپوس وکړه چې دلته دوی وایي چې یاره ظلم وشو ډزې وشو ده وشو نو هلته چې یم پرېښودل نو هلته یې څه وکړل دلته کې خو هم نقصان یې کوو دوی نقصان له نوتلې علف خان به یو خو ما تا ته وایي چې دا سیاسي دهشتګردي دې ته خو ته دا نه شي ویلی چې دا یو پارټۍ احتجاج کو احتجاج بالکل ستا حق دی خو د آیین لاندې ستا احتجاج حق دی خو زما د پراپرټي تحفظ کول د پریویټ د سرکار خو دی چې سرکاري وسایلو ته به نقصان نه رسوي خو ته پریویټ وسایلو ته نقصان نه رسوي نو ته ما ته ووایه په 9 مۍ څه نه وي شوي په 24 25 26 څه نه وي شوي نه پریویټ دغه چې کوم دي اساسي هغه محفوظ پاتې شوي نه سرکار اساسي محفوظ پاتې شوي دي ښه بیا ته پکې 24 25 26 نومبر خبره په هغې پسې ګورې ډېر خپري علف خانه دا یو حقیقت دی چې په 24 25 26 دوی دا ریډ زون کراس کړی نو عمران خان ته ډېر ریلیف میلاوېده او دا لار هموار کړې وه الیمین ګنډاپور بلکې که زه تا ته ویم نو که عمران خان ډېر دستی کې رها شوی نو بنیګاله ته ورسبجیل درجه میلاوېده او دیوال ته د کیسونو پورې او بیا د دې خپل یو طریقه کار علف خان د پاکستان صدر سره یا وزیر اعظم سره د اختیار نشته چې د جیل دروازه کولو کې عمران خان ته وایي چې روزه ده حکومت بیا دا کوي دا کوم چې پی پی سرکاري وکلا چې کومي دوی لار پرېږدي د ملزم وکیل ته نو بیل وشي ضمانت وشي کیس کې بری شي سړی نو دا د حکومت هغه دغه وي نو ډایرکټ نه زرداري سره د اختیار شته چې د جیل دروازه کولو کې نه وزیر اعظم سره د اختیار شته چې د جیل دروازه اډیاله باندې مورتلل خو پریږو په اډیاله مورتلل دوی خو خیر هر څه کول که نه خو د دوی په منځ کې معاهده شوې بلکې عمران خان هم په دې اګري و چې سنجاني ته لاړ شي سنجاني ته لاړ شي ځکه چې هغه الیمیندار څه نه خبر کړی و چې بی دې د حده پورې زینګ د ذمه دار طبقې چې کومې دي خصوصا د اسټابلیشمنټ ګورنمنټ سره مذاکرات شو دا د ریلیف تا ته میلاویږي په دې اګري شي و بشرا بیبي په دې کې مین پوینټ بلمو دې خوا د خویندو او د مطلب دا چې د کور واله په منځ کې هم ټسلو کور واله حتی لوڅه کوشش کوي چې په پاټۍ هول او بلکې په پاټۍ دې وخت کې د هغې هول دې دا بل وخت به هم تا خیال کړي چې د وکلا وینګ کې هم ډېر چینجز راوستلي نو دې وخت کې هغې سره اختیار ډېر دی که نه دا واخد دا یو کسه وه بذات خود الیمین ګنډاپور هم دا نه غوسته چې موږ دې مخکې لاړ شو شیر افضل مروته کم چې د ټولو نه غوسته خو دا کم چې کلو میډیا ته راغلي دي او ویلي دي چې موږ دا نه غوسته خو بشرا بیبي خواهش و چې مطلب دا دی دا ځای کراس کول دی او دغلته تګ دی او دا هم ټول وایي په خپله وایي چې یاره عمران خان هم په دې اګري نو په شنجان یې اګري و بهرحال هغه خو بیا په دغه ټیمه پورې اګري و خو وروسته یې د هغې د خبرو حمایت کړی چې بس هغې څه کړي دي که نه لکه شیر افضل مروت چې کوم دی نو دوی کې خو یو ډرامه باز دی هغه هم د سنجاني په حق کې و د دغه ځای نه وګینې ټولو علي محمد خان حتی دا چې د په جیل کې د 9 مۍ حوالې سره کوم تحت شاه محمود قریشي چې دا عمران خان پسې 2 نمبر فګر دی او په ډېرو کې پوسټونو هم پاتې دی د ملک وزیر خارجه پاتې دی مطلب دا دی چې ډېر سینیر پارلیمنټیرین دی هغه هم ورته بار بار دا ویلي دي چې ته کوشش ته مذاکرات وکړه بس نور د ریاست امتحان ماله او پرې د حکومت خپل دغه ته او مذاکراتو طرف ته لاړ شه خو که ستا خیال کېږي نو بار بار به دا چغې وي اول چې دې چور ډاکو لوټیرو سره دوی سره مذاکرات نه کوو ستا د یو خبرې له راځم ښه چې عمران خان ته رسته شو نه کینو ورسره اوس ورسره ولې ناست دي نو دا د عمران خان د سار د غرمې د ماښام پته نه لګي چې سار یې څو وي او غرمې پورې به خبره قایم وي غرمې څو وي ماښامه پورې به خبره قایم وي هغه یو ټرن باندې